In an exclusive interview with Shinhwa, Najibullah Jami, an Afghan political expert and Kabul University professor, said that fighting terrorism has been a tool used by the United States to strengthen its hegemony. توریزم په لوی کې یو متضاد پدیده ده چې امریکایان دغه لپاره د خپل سیاسي ګټو او اهداف په اساس باندې بیل تعریف لري. دا یوازې د پلمو لټول دي چې څنګه وکړل شي چې د نړۍ آزاد ملتونه حکومتونه مات کړي او په دې تړاو باندې نظامی هجوم او حضور په هیواد کې ولري. Following the 9/11 attacks on New York and Washington, D.C., the United States accused Afghanistan of harboring Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda, and invaded the country in October 2001. In late August 2021, the U.S. forces conducted a hasty withdrawal from Afghanistan with a military defeat, leaving the war-torn country in extreme poverty and deep pains. Public data showed that more than 50,000 Afghan civilians and nearly 70,000 Afghan security personnel reportedly had been killed during the two-decade-long U.S. occupation of Afghanistan. یو کال څخه وروسته هغه څه چې د ټوریزم په نام باندې په زموږ په سیمه باندې البته او په افغانستان باندې تپل شوی دي، دا یوازې د امریکایي استخباراتي جالونو د امریکایي ګټو او د امریکایي سیاستونو د اعمال لپاره یو پلمه ولا د امریکا هژمونیکي ګټي د جاپوي ځان کې قسم په میلیارډونو ډالر د ترارو د باسازي په نام باندې د بیارغونې په نام باندې او په لوی کې هغه څه چې دوی کړی دي د افغان انسان په ژوند کې د لمس ورنه دي، د پام ورنه دي. یعنی که تاسو وایئ چې امریکا د برق په برخه کې یا د برېښنا په برخه کې کومه داسې پروژه عملي کړې وي چې د افغانانو خونې روښانه کړي، د هغوی ژوند کې تغیر راولي، صنعتي فابریکې رشد کوي، موږ یې نه لرو. زموږ همدا اوس برق له تاجکستان څخه ده. پاکستان کې حتی په غذایي موادو کې موږ خود کفایت ته نه یو رسېدلي، په عادي ژوند عادي برق کې. حتی د کابل په ښار کې موږ اوبه نه لرو، د څښاک اوبه نه لرو چې کابلیان له دې څخه استفاده وکړي. وینې په وینې باندې نفع کیږي، جګړه په جګړه سره باندې پای ته نه رسیږي. ښه لاره یې سوله ده. According to the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction set up by the U.S. Congress, annual per capita income in the Asian country declined from $650 in 2012 to $500 in 2020.